الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. نن شپېله اوویستمه ده. په اسلامي تاریخ کې شپه چې هغه مخکې راځي ورځ شاته، یعنی د هفتې ورځ و سبا چې دی دا ښه ورځ ده، یعنی اوویستمه تا ورځ. دا نن چې دی دا ښه شپه ده. او په دا بل تاریخ کې چې دی ورځ مخکې بیا شپه په پسې خلق هغه دراکوي. مثلا هغه وایي نن چې اوس ورځ تېره شوه دغه ښه وه، اوس دا شپه چې ده د هغې تابع ده په پسې ده. نو د هغه دپاره خو خلق په ګردو ماجتونو کې، په جمعو کې، په هر شي کې رضا صاحب دلته راځه یا بد ښکاره کړی. نو په دغه کې چې دی په جمعو کې خلکو تکرونه پر وکړه، ګرد روزه پر وګایده. زما په ذهن کې چې مازدیګر وکړه که څه وخت راته وویل، زما په ذهن کې یو خبر وګرځېده، مال زه به ګای پر توبه وکړم. په یوه شپه خو ګرد عبادتونه نه راګرځي، نه په یوه شپه ګرد عبادتونه کوي شي چې انسان یې کوي، خو شپه به رونه کړي، ګرده شپه به رونه کړي. مګر کله کله دا رایي چې یو شی د ډېر د اهمیت وړ وي، ډېر د اهمیت وړ، نو هغه دا رایي چې هغه کلي دي، چابي. نو هغه چې ته وکې له هغه سره نور شاوخوا تړلي ګډ شیان هغه منظور سي، هغه ته الله تعالی ترجو وکي، هغه ګډ شیان پکې یاد سي، مرکزي شی یاد کړي. نو زما په ذهن کې دا و نن چې زه مازدیګر چې در راته وویل مازدیګر وکړم ماپښین دغه پر توبه باندې یو ګای وکړم. د شب قدر شپه قدر له دغې وجې ورته وایي چې یا احترام ته وایي قدر، یا وتنګي ته وایي قدر. تنګي د څه شي؟ تنګي د دغه چې فرشتې په دونې مقدار راښکته کېږي چې په مځکه اسمانونو کې وایي دا ښه شپه چې ده د لیلة القدر، نو په هغه کې هغه مځکه تنګه سي پر فرشتو باندې دونې قدر راځي. یا د احترام په خاطر چې موږ د خیر په شپه کې چې هغه تقریبا 2 کاله یو څه میاشتې جوړېږي، نو په هغه شپه کې موږ قرآن مجید نازل کړی دی او د انسانانو دپاره مو نازل کړی دی. په هغه کې فرشتې راښکته کېږي، روح الامین راښکته کېږي، یعنې حضرت جبریل، او دا د سهار تر وخته پورې. د موږ په دغه کې چې موږ کوو په د پښتنو کې یا په پنجابیانو کې یا په دغو کې همیشه چې موږ یو دغه کوو، روغه کوو، جوړه کوو له چا سره، نو د هغه دپاره موږ ډېر اهتمام کوو. زموږ ګناه وي بې شعوره یي، خو روغې مو یا له مجبورۍ یا پر شعوري. روغې ځینې له مجبورۍ ځینې پر شعور ولاړې. توبه دا درا یو شی دی چې پر شعور بیرته کوي. بې شعوره یو سړی دا وایي ګرد ورځ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او د هغه په مفهوم په صحیح نه بیایي. نو بعض سلف کې بزرګان ویلی دي چې المستغفر من الذنب مقیم علیه، هغه سړی چې بخښنه غواړي له ربه او هلته ولاړ پر هغه باندې، پر هغه ولاړ دی، هغه څه نه راښکته کوي.
کالمستهزئ بربه، نو لکه ملنډې چې په چا وي. نو اوس دلته زه د چا کور له رالم، نو زه وایم د چا کور ته وایم تمایله که تمایله که تمایله که تمایله که تمایله که خو نو نسته، په تمایله کې څه شي کوي. نو د زړه له شعوره به یو ګای کوې وتښته توبه ویل کوي. بیا په توبه کې دا کښنی ټکی دی د توبه، تی واو بی یا تی الف بی، توبه لفظي ترجمه خو د رجوع کول، خو په قرآن مجید کې تقریبا 40 ځایه د توبې ذکر شوی دی، 40 ځایه. او توبوا الى الله، توبوا الیه واستغفروا ربکم وغیره وغیره. دا تر 40 ځایه تقریبا د توبې ذکر شوی دی. خو په هر ځای کې دا مسله ده چې وایي ورب ته توبه وکړئ، توبوا الیه، هغه ته توبه وکړئ. له دغه څه دا بعض بدعتي پیران چې که نه دا مزاریان مزار چې کاروبار یې شروع کړی دی، دغه وایي زما و پیر ته توبه وکړه، بل وایي ما و فقیر ته توبه وکړه، بل وایي ما و پلاني ته توبه وکړه. موږ ته به یې پکښنونګو ویل توبه وکړه، توبه راته وکړه. بایی توبه خو عبادت دی، عبادت د غیر الله څنګه کوي؟ غیر الله ته څنګه توبه کښل کوي؟ د غیر الله پر لاس سړی توبه کښای سي. اوس ما د مجیب صاحب لاس ونیوی چې زما له تا سره عهد دی چې زه به انشاءالله د الله تعالی نافرماني نه کوم، یعنې توبه الله ته کاږم، لاس د مجیب صاحب ګواه کوم، لاس د مجیب صاحب نیسم. نو دغه توبه ویل کېږي. توبه د الله تعالی دپاره، او توبه چې ده په دغه کې ګرد دین حافظ ابن القیم وایي په مدارج السالکین کې چې والدین کله داخل فی التوبه، دین تمام کې تمام په توبه کې داخل دی. یعنی هر شی چې د دین ستا دا د توبې یو شکل دی. خو په توبه کې شرطونه دي، خپل په توبه کې شرطونه دي. کله کله دا دراو موږ دا اهمیت په باره کې اندازه ولګوي. یو کله کله دا درای چې د یو شي تقاضا، یوه تقاضا یې د شي، کله 2 تقاضا زه یو شی موږ کوو، کله له 3 تقاضو کوو، کله له 10 تقاضو کوو. مثلا زه و چا سره ښه کوم، پیسې ورکوم، زه چې چا د پیسې ورکوم نو کله یوه تقاضا یي بایی دا د خور زوی دی پیسې ورکړه، نو بس یوه تقاضا ده د خور زوی. بیا بله تقاضا ورسره پیدا سي بایی د خور زوی ده یو مسکین دی، دا دویمه واجب ورسره پیدا سو، نو له ده سره ښه وکړه. د خور زوی ده دی، مسکین دی او ناجوړه دی، 3 سوي. نو دا خبره تر هغه اولې خبرې درنه ده، په هغه کې یوه تقاضا د خور زوی مې دی ودې ګټي، که د ناجوړه په کې یاد کې بیا د ودې ګټي خبره نسته، که د مسکین په کې یاد کې بیا د و ګټي خبره نسته. دغه تر چې ځي چې هر څو یې لویوي نو تقاضې ډېرې سي. کله کله دا درایي ته ورته دا د خور زوی دی، مسکین دی، ناجوړه دی، همسایه ده، دا در جوړوه. اوس دا ګرد چې ته بیل بیل کوې، بیل بیل کش، مسکین بیل دی، ناجوړه بیل دی، همسایه بیل دی، د خور زوی رشته دار بیل دی. کله کله یو شی په هغه کې دا در 4 5 6 8 تقاضې جمع سي. لکه اوس موږ وایو چې هلکه د مور قدر کوه، د مور قدر کوه. اوس په دغه کې ته څه وایې؟ رشته دار ده دی و، مصر ده دی و، ښه مسکینه ده و، بلا څوک ده نه نوکري لري نه شی لري نه یو شی، ناجوړه ده و. چې جوړه یې یا نو 20 تقاضې جوړېدای سي چې هغه له تا دا تقاضا کوي، له تا دا طلب کوي چې دا خپله مور چې دا زیروه ما پریشانه کوی ما، او د خپلې مور قدر او احترام وکړه. نو تقاضې ډېرې شوې.
اوس دا موږ چې کوم بیل افعال کوو، موږ منځونه کوو، روزې کوو، بل شی کوو، دا ګډ شیان چې دي یوه تقاضا یې په یوه کې کله دوی کله درې. په توبه کې د تقاضاو حد نشته. یعنی توبه موږ څه ته وایي؟ توبه موږ دغه ته وایو، د اهل لغت ترجمه کوي وایي ترک الذنوب لقبحه یا ترک المعصیة من حیث هي معصیة. یعنی ګناه پرېښول د دغه په بنیاد باندې چې دا ګناه ده، نو ګناه پرېښول دا توبه ده. خو پرېښول دوه قسمه دي. یو دا رایي لکه سړی پرهیز کوي، نو توبه پرهیز ته نه وایي، پرهیز ته وایي په دې معنی چې د پرهیز ګرد په توبه کې شامل دی. نه وایي په دې معنی چې توبه ګرد په پرهیز کې شامل نه ده. ګرد توبه په پرهیز کې شامل نه ده. مثلا یو سړی دی حرام نه خوري، خو داغه نیت دا دی چې زه حرام په دغه نه خورم چې بیا زما زامن چپې کوي. د دې دپاره نه وایي چې الله تعالی وایي مې وکړه، د دې دپاره نه وایي. یو سړی دا وایي هغه ګر سره مسلمان نه دی، هغه رشوت نه اخلي، هغه دا وایي چې زما معاشره د ټیکي، نو هغه رشوت نه اخلي، هر شی نه دا درای کوي، رشوت نه اخلي، په ګرځوند نه دی اخیستی، مګر د پرهیز وکړ، خو د توبه نه ده کړې. توبه کاږي نو دا به دا درایي چې هغه شی به بد ګڼې، هغه شی چې ستا کراهت ځینې وسي، ته دا ووایې چې الله تعالی له دغه شي زه منع کړی، او الله تعالی د دغه شي یا په مضرت خبر دی، ضرر یې خبر دی، په نقصان یې خبر دی. الله تعالی په مضرت خبر دی، په نقصان یې خبر دی، یا په ګندګي الله تعالی خبر دی، موږ ته علم نشته. نو زه له دغه ځان ساتم چې زما وجود ګنده نه سي، یا له دغه ځان ساتم چې ما ته نقصان ونه رسېږي، آخرت کې مضرت دی، نقصان رسېږي. یا د ګناهو دنیاوي بدل هم ورسره نیت کوای سي، خو چې د خدای نیت اولي بیا دا نور تابع بیا هغه کېدای سي. نو په ګناه کې په توبه کې تقاضې ډېرې دي. اوله دا ده چې هغه به ته بد وګڼې، هغه شی چې کوم شي الله تعالی منع فرمایلی ده ته به هغه منع کړې. لکه د مور پلار نافرماني ده، دا بده ده. رشته دارانو سره رشته پرې کول دا بده ده. حرام خوړل بد دي، رشوت خوړل بد دي، خیانت کول بد دي، نوکرۍ خرڅول بد دي، ډیوټي نه کول بد دي. دا ګر شی اوس زه د ماجد ملا یم، زه ډیوټي نه کوم، نو دا شران صحیح نه دی. ته د سکول استاد یې ډیوټي نه کوي، نو دا شران صحیح نه دی، دا ګناه الله تعالی منع فرمایلی، او دا درا څوک کوای نشي. نو اول شی دا دی چې دا ګند، نو دغه علم به ته لري چې دا ګند دی یا ضرر و نقصان دی. دویم شی دا دی چې له دغه څه به دا تصور به ستا جوړ وي چې ته دا ووایې چې له دغه څه ما ته نقصان په ماضي کې رسېدلی، یا خو هغه دا درا نقصان دی چې زما په سمج کې راځي، یا ما په سترګو لیدلی دی. کله سړی غلا وکړي، حکومت یې ونیسي، نو دا یې د سترګو نقصان دی، هغه دی ویل دی چې دا یې بد وکړه. یا نافرماني وکړي، مور شرا ورته وکړي، پلار شرا ورته وکړي، ورور شرا ورته وکړي، مسکور شرا ورته وکړي، نو هغه نقصان ورته ورسېږي. نو دوی به پوه شي چې دا خو بد سوي دي، دا له ما نقصان رسېدلی. یا دا رایي چې په ذهن کې راځي. اوس په ذهن کې راځي څه معنا ده چې د خدای ځه لرې سوم، له جنته لرې سوم، له نیکانو صالحانو خلکو لرې سوم، بدو خلکو سره تعلق دی، د بدو خلکو سره کښېنم ولاړه هغه بد را رسي. نو دغه دویم شی دی. دویم شی دا دی چې ستا به دا احساس وي چې دا ما چې کوم بد الله تعالی منع ځینې کړي ده، دغه بد زما دپاره دا نقصان دی، له دغه زما نقصان وړی دی.
یا عام په سترګو لیدلو ته صورت موړی دی، یا بیا دا تر چې په ذهن کې راځي، مفهوم یې په ذهن کې راځي، نو ما دا تر نقصانات وړي دي. لکه بعضو خلکو وړي، د بعضو خلکو باره کې دا مشهوره چې مور و پلار شرا ورته وکړي چې مور و پلار یې وفات شو، له هغه بعد هغه خلکو ته ډېر لوی تکلیفونه پېښ شو. زموږ په سپین ږیرو کې به د چا او چا ګپه کېده چې دا در خلک تر سوي دي چې مور پلار یې زیر کړي دي، بیا یې اولاد نه پاته شي، مور پلار یې زیر کړي دي تر پورو لاندې سي، مور پلار یې زیر کړي دي، د دنیا خلک بد رد ورسره وکړي، هر څه ورسره وکړي، دا اولادونه یې ناسالي سي، دا تر چمونه کوي. دا اولې تقاضې دا لازمي نتیجه ده. اوله تقاضا دا شوه چې دا شی بد دی، دویم دا دی چې پرېږدم یې نو د بدو له وجې، ولې په بریز کې دا شی شامل نه دی چې دا شی بد دی. هغه وایي زه خپل صحت ساتم، ما صحت ته نه خرابه شي. په پرهیز کې خدا شامل نه دی. یو سړی په پرهیز کوي، وایي دی نه یار شوګر راپیښ سي، بدن مې لږ غټ شوی دی، لکه موږ طرف خو نه نو ما بدن غټ شوی دی، شوګر به راپیښ سي، نو زه پرهیز کوم. اوس دا شوګر چې دی دا خو ګند نه، نقصان یې دی په دنیا کې عارضي دی. یا یو څوک وایي زه چکر وم، سیل کوم، طبیعت برابروم او له پلاني ځای راګرځم، پلاني هوا کې نه وځم، پلاني هوا کې وځم، دا راکوي. نو دا ګردې تقاضې چې دي دا د دې کوي پرهیزغه دا توبه نه ده. توبه دا ده چې ستا په تصور کې دا وي چې له دغه ته نقصان را رسوي شي. ابدي نقصانات خو بیخي ډېر دي، عارضي نقصانات یې هم دي. او دریم دا ووایه چې په مستقبل کې به دا کار بیا نه کوو. دریم دا ووایه چې په مستقبل کې به دا کار نه کوو. دا به ستا عزم، دا به ستا اراده وي. ولې که ستا دا عزم نه وي، دا اراده نه وي، نو دا توبه نه ده. په توبه کې دا شرط دی چې دا به د عزم چې بیا به دا کار نه کوم، دا خدای بیا نه کوي. دا شرط نه دی چې ته دا ووایې چې بیا به له ما ګناه نه کشي. دا شرط نه دی. شرط دا دی چې ته بیا زه بیا نه کوم. وروسته که روان یې برته وشکېدې نو یوه مسله نشته. نبي صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی، په مجموع الزواید کې دغه نقل کړی دی هیثمي. هغه وایي یو سړی ورغلی، نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل ول یا رسول الله قل ها، ول یو سړی ګناه وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل ول سړی ګناه کوي، نو هغه ول استغفار ده وکړي، توبه ده وکړي، ټول الله به وبخښي. هغه ول بیا یې توبه کښلګي بل ورځ بیا باخته شو. بیا نبي صلی الله علیه وسلم بیا د توبه او استغفار وکړي، الله تعالی به بیا رجوع ورته وکړي، بیا به تعلق سم ورسره جوړ کړي. بیا ول هغه بیا توبه وکړه، بل ورځ بیا ظلمات. په یو روایت کې 4 واره ټکه هم راغلی، 4 واره ظلمات شو توبه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل بیا د استغفار وکړي. موږ عیسایان نه یو چې ګناه مې نه میټاوه شي. زموږ دا تصوري د عیسایانو دا تصور دی، هغه وایي زه نه به، یعنې زال نون بې، دا ولکۍ ته م وایي، دا د شي ولکۍ ته، د حیوان ولکۍ ته م وایي، د غوایي ولکۍ ته مثلا د نب. دغه وایي زم و دا درا دي چې تا ګناه وکړه، بس هغه په تا پورې اوس لګېدلې ده، نښدګې ده، له تا تر هغو نه محوه کړي چې ته په جهنم کې بار ور داخل کړی نه، ورنه نه ایستلی نه. زموږ دا درانه د مسلمانانو وایي چې استغفار چې څوک کوي، توبه چې څوک کوي، صرف نیت ته دا وکړي چې په مستقبل کې زه انشاءالله العزیز دا کار بیا نه کوم. هکه اوس درځه وسو، نو الله تعالی چې دی هغه خالق دی زموږ او مهربان دی، رحمان دی، رحیم دی، نو دا تر دی. اوس بله خبر یوه په ذهن کې ښوول غواړي، یوه کوچنۍ خبر، وړه خبر. هغه دا ده چې ګناه چې سړی وکړي، یا ازار سړی وخوري، یا میټایي سړی وخوري، یا بل شی سړی وخوري، نقصان چې ورته کوي. نو کله ګناه وي، دویم اثر د ګناه وي.
یو ګناه ده بل اثر دی او یو بیا دا دی چې دا دواړه محو کړي. یعنی کله کله دا راوځي موږ په یو سړي خدای دې نه کوي چادر یا چاکو یا یو شی د په پښه کې ونښتي، پښه کې ونښتي، پښه یې زخمي کړه. و چې د سړي پښه زخمي کړه دی راغلی ډاکټر له علاج یې وکړي یو هفته 2 3 4 کې ترې شوې پښه یې جوړه شوه. پښه یې جوړه شوه، دی چې ورته وګوري دی چې اوس پښه دا را راپورته کړي، هغه زخم نسته، درد نسته اوس، مګر اثر سته. کله کله دا راوځي، کله کله دا راوځي چې اثر یې شی ختم شي، درد ختم شي. اب داغ ہے وہاں کے جہاں پہلے درد تھا، اوس پر هغه ځای داغ دی چې اول درد، نو دغه اثر پاتې شي. نو توبه چې دا موږ درو شیانو ته وایو. دغه به م لرې کوي ګناه، د الله تعالی ځل لرې والی، د بدي ګندګي نقصان دا به لرې کوي. او دویم دا دی چې دا به په نیکیو را بدلوي. دریم دا دی چې د هغه اثر به منع کوي. کله کله دا رایي سړي ګناه کړي د په ماضي کې، په ماضي کې ګناه کړي د پر هغه خالصه توبه نه ده کړې، الله تعالی ته په خلوص توبه نه ده کړې. نو چې نه ده کړې د هغه اثرات اوس لا هم شته، دی نه به پوهېږي. دی وایي یار ما خو څه دې کار نه دی کړی، ولکه دا میاشت یوه وسوه 2 وسوې 3 وسوې، ما خو دې بد کار نه دی کړی، ما ته دا مسلې جوړې دي. نو د ده دپاره علاج استغفار دی. چې ته استغفار ووایې، توبه وکاږې، نو د دغه معنا به دا وي چې هغه اثر چې ته نه وینې او ښکاره دی، اثر ته وینې، اوس هغه زخم ته بیا نسته، بس خو دا جوړه پښه ده. نو هغه داغ چې پاته دی وروسته، نو د هغه اثر هغه پاته، نو هغه اثر منع کړي. موږ الله تعالی ته توبه وکاږو، موږ الله تعالی ته وایو چې ربه دا زخم خو را جوړ کړه. خو له دغه بعد دویمه درجه دا ده چې د دغه داغ پاته کږي، اثر پاته دی، ما ته نه دی معلوم. اوس د هغه زما په خاندان کې اثرات را روان دي، نو زه څه وکړم؟ نو به زه به استغفار وکړم چې ربه هغه اثرات یې لا مټاو کړه. درېیمه درجه د خلوص د اخلاص لویه مرتبه چې د هغه دا ده چې د یو سړي ګناه محو کړي الله تعالی، د هغه اثرات هم مټاو کړي، او له هغه بعد د هغه دا بدۍ راواخلي په نیکیو وربدلې کړي. دا اعلی درجه د توبې ده، دا د توبې اعلی درجه ده چې بس دا چې بدۍ د کړي وي، اوس بدۍ د 2000 کړي وي، نو 2000 نیکۍ درالي، بدۍ د 4000 کړي وي، 4000 نیکۍ درالي. یعنی درجه هم لوړه شوه، نیکۍ د هم زیاتې شوې، او اثرات هم ختم شو، زخم هم ختم شو. دغه ته وایي توبه. خو دغه توبه چې ده بعض وخت په حدیثو کې یو واقعه را روانه. موږ مسلمانان عام طور چې بس توبه موږ کوو، موږ بس وظاهر د وګورو باید د توبې اثرات شته که نشته. زموږ په کلي کې په ولس کې پخوا مشهوره وه، ول څوک چې دغه له ولاړ شي حج له، نو که لا خوا ورالی که دغه یې وکړه چې شیان مونځ دا یې شروع کړه، نو معنا ده چې توبه یې قبوله ده. او کله ګډوګی دی بیا نو توبه نه ده قبوله. ګویا هلته د سرو ګډوې خرڅوي، کله ګډوګی دی بیا نو توبه نه ده قبوله. اوس موږ په دغه کې چې موږ د توبې چې د خلوص توبه یې کله اوس په حدیث کې دا راسي چې یو ښځه ده، هغه اوبه یې راوکړي، یوه سپي ته یې ورکړي، یا یو سړی دی یوه سپي ته یې اوبه ورکړي، پر هغه باندې الله تعالی وبخښي. یاران دا مفهوم ځینې واخلي چې بس دا یوه نیکي یې راخیستې وه، بس یو واره اوبه شوې، منځونه ګرد معاف، روزې ګردې معاف، حجونه ګرد معاف، او پلانی شی ګرد معاف، ګرد یاران ختم په یو ګوټ اوبو. لیکن مسله دا درانه ده. اوس په حدیث کې ډېر شیان راځي، من قال لا اله دخل الجنه،
چا چې لا اله وویل هغه جنت ته داخل شي. پیدا خو آسان کار چې لا اله وویل. لا اله نو څه دی؟ ولس واره به درته درسته کړم کلمه. نو په دغه نه کوي. دا باقاعده مسله ده، هغه دا ده چې بدی نیکی وړي، نیکی بدی وړي. کله سړی مسجد ته را روان نو چې دا ګناه دي زه دی نه وایم چې که صغیره ګناه دي. مثلا وایي دا تر ما وایاست چې صغیره ګناه دي، هغه وایي بس دا ووایاست چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي ګناه معافوي، نو بس هغه در مطلق پرېږدي. نو دا چې مسجد له راځي د سړي ګناه معافه شي، او خدا کبیره ګناه لوی ګناه د کبیره ګناه تعریف ما کړی، نو دا لوی ګناه چې دی دا په توبه معافه شي. دغه تر چې اوس بد وکړي بیا سړي ته درک نه ورکوي. اوس ما یو ښه وکړم مونځ مې وکړي دا مې ښه کار وکړي، له دې بعد بیا روان یم له دې بعد بیا روان یم نورې ګناوې کوم، نو زه به دا نه پوهېږم چې زما نیکۍ محوه شي. د نیکۍ محوه کولو ته یې نه پرېږدي. الله تعالی په دربار کې چې یو سړی یو فعل وکړي نو که په هغه کې اول شرط نه و، ندامت پښیماني هغه نه وه، عزم د مستقبل نه و، په اوس حال کې ترک نه و، پرېښونه نه وه، نو که دغه درې نه او دی یو نیک کار وکړي نو د دغه معنا خو دا نه ده چې دا ګردې ګناوې به د ده په دغه معافه شي. که دا درې شرطونه نه او که دا درې شرطونه بخشي د اعلی درجې بخشي. الله تعالی ته علم دی چې د ده په زړه کې هم څه دي، دغه کار ده چې کوي له دغه وجه یې وکړه چې زه دا کار کوم، دا ایوان دی، ګوره زه به پر ده مهرباني وکړم، دی به بچا وکړم، نو له دې بعد بیا زه د ښو نیت ورسره کوم، مستقل د ښو نیت ورسره وکړي. او الذنب یجر الذنب، ګناه راکشوي، الحسنة تجر الحسنه، نیکی راکشوي. یو سړی نیکی وکړي بس بیا سار بل نیکی وکړي، بل ورځ بل نیکی وکړي، بل ورځ بل نیکی وکړي، نو نیکی کشوي، بدی کشوي. دا درې راولي. نو کله یو کار سړی وکړي چې سړی هغه کار وکړي هغه د ګرد جهان دپاره د ګرد عمر دپاره ده، بیا د عزم خو دوی په میان کې مړ شي، وفات شي. نو موږ وایي الله تعالی وبخښه. نو موږ به دا وایو چې د زړه کیفیات، د زړه افعال لکه توکل، الله تعالی باندې یو سړي توکل وکړي، پر وسایه وکړه چې الله تعالی باندې توکل کوو، هغه یې وکړه، خلوص یې په زړه کې پیدا کړه، له رب سره یې مینه پیدا کړه، د رب له انبیاو سره یې مینه پیدا کړه، له کتاب سره یې مینه پیدا کړه. دا ګرد دا افعال قلبي چې ورته وایي دا د زړه افعال، دا ګرد ورسره یي نو توبه قبوله شوه. او که نه یې ورسره نو دا زما توبه ده، د بل توبه ده. زه چې کاږم زه دلته وایم ربه توبه مې ده، ربه توبه مې ده. د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې یو سړی راغلی، ول اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت، خدایه که ستا خوښه وه ما وبخښه، خدایه که ستا خوښه وه پر ما رحم وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلی ول دا درانه دا ترانه انک حجرت واسعا، یا هغه خو بل حدیث. نو دغه ترانه دا ترا به وایي وانتم موقنون بالاجابه، چې ستی به د اجابت توبه یي، تی به یقین یې چې الله تعالی ما بخښي. او دا رایي لکه باچا چې ګرد کال قانون چلوي، یو ورځ دا راکشیش دی د خوشحالۍ چې په دغه ورځ و قیدیانو ته اجازت دی که څوک ځان خلاصول غواړي په دغه ورځ یې خلاصوم. او دا دغه لخوا رعایت هغه یې کوي. خدا دی چې ته به شرایط ورته پراکړي، شرایط به پوره ورته ونیسي، نو اول وار به اثرات میټاو کړي، ګناه به میټاو کړي، زخم به میټاو کړي، او له هغه بعد به یې په نیکیو بدل کړي. دغه ته موږ وایو توبه. او دغه توبه چې کاږي دا به بیا له سره تر پایه د ګردو افعالو ذکر کوي، که دی وایي و فعل ذکر به کوي. ځینې خلک وایي چې د هر فعل به ذکر کوي. مثلا هغه ته وایي ما خدای ما غیبت کړی دی ما معاف کړي، واده خلافي ما کړې ده ما معاف کړي، فلانی کار ما کړی دی فلانی کار کړی.
مګر صحیح خبره دا ده چې هر شی یادول ضروري نه دی. بس دا ویل پکار دی چې خدای کوم کبیره ګناهونه دي په ذهن کې حاضره شي، لکه سړی چې چاله ورسي وایي ننواتې راغلی، نو اگر که دی وسالته تا نه ووایي هغه ته چې پر پلاني شي پښیمان یم، مازدی وایي پښیمانۍ له راغلی یم، بس دا هم کافي ده. چې سړی توبه وکړي او په صحیح معنا توبه وکړي، نو بیا توبه الله تعالی قبلوي. او الله تعالی دا د توبې نظام جوړ کړی دی، دا د دغه لپاره جوړ کړی دی چې له رب سره تعلق جوړ کړي. ابن النقیب یو ګای کړی دی، حقانی هم کړی دی. ابن النقیب وایي دا یو مفسر دی، هغه وایي د دنیا د ګردو خبرو حاصل په 4 کتابو کې دی. قرآن دی، زبور دی، تورات دی، انجیل دی. د دا 4 کتابو علم د دا نورو دروغ بیا په قرآن کې دی. او د قرآن علم په الحمدلله کې دی. د الحمدلله علم په بسم الله کې دی. د بسم الله علم په بی کې دی. بی څه ته وایي؟ بی معنا له چا سره تعلق جوړول، بی معنا الصاق، بچا پورې نښتل. نو د ګرد قرآن حاصل دا دی ابتدا له دغه څه کوو چې بی معنا دا چې له الله تعالی سره رشته جوړه کړو، له الله تعالی سره تعلق جوړ کړو، له الله تعالی سره تعلق جوړ کړو. موږ د ګرد علومو حاصل دا دی. الله تعالی راضي کو، نور مخلوق که راضي کاشي جوبله کنه زو راضي نو نه دی راضي. حضرت معاویه رضی الله عنه یوار حضرت عائشه مورکی ته خط لیکل، عائشه مورکی ته خط لیکل چې ما ته نصیحت وکړه، د نصیحت خط راواسه. عائشه مورکی خط راواسه مال نبی صلی الله علیه وسلم زاوریدلی دي چې یو بندگان راضي کوي، رب نه راضي کوي. یو بنده بندگان راضي کوي، رب نه راضي کوي. نو الله تعالی په خپل خو ځینې ناراضه، خو بندگان هم په خوابدي کې، بندگان هم ورته خوابدي کې، ورته خوابدي. بیا د یاریان دریان بل ګرځي چې ما خپل نه کاردار راوځو کوماله د سرګونی احسانات کړی، مال د سرګونی کړی، پلانې دا رسولانه دا اگر چپس دی بدانه پېږي چې دا د الله تعالی سره تعلق ته نه جوړاوه، د مخلوق رضا یې غوښته، د خدای رضا یې نه غوښته. نو د مخلوق رضا چې دا هغه الله تعالی ورته ولټ تا د هغه دپاره کول، هغه ولټ. او چې کوم سړی د الله تعالی رضا غواړي، نو الله تعالی په خپل هم ځین راضي سي، په خپل هغه راضي سي، خو مخلوق هم ځین راضي. و ډېر کسان دا راته به دغه کې ته به ورسره کښېنې او ورسره ولاړ به سې، دی به مخامخ تاله په ژوند په یو ورځ راغلی، مګر تا سره به مینه کوي. یوه ورځ به په مخه به راغلی، تا او دی په سیټ کې سره کښېنستلی، بیا به ټلیفونونه شروع سي، بیا به تعلق جوړ سي، بیا به مینه جوړه سي. څه به اریان سي چې هی سړی اوس له ما سره دا دونې مینه په څه کوي؟ دا د هغه الله تعالی سره د مینه جوړه کړې وه، هغه دغه انسانان چې کوم ښه صالحان دي د دغو په زړو کې د ده دپاره مینه واچوي. نو د مخلوق رضا نه غواړي، د الله تعالی رضا غواړي. خاقانی وی پس از 30 سال حیرانی محقق گشت به خاقانی، له 150 کالو له حیرانی باوجود محقق گشت به خاقانی. دا خبره د خاقانی زده سو که یکدم با خدا بودن، چې یوه لمحه له خدای سره ترول، بی از ملک سلیمانی. دا د حضرت سلیمان تر مملکت لوړه درجه لري چې 2 منټه له رب سره تعلق جوړ کړي. دا د حضرت سلیمان تر باچي لوړه درجه لري. خدا د توبې چې ما دا 3 شرایط بیان کړ، دا د هرې توبې لپاره شرط دی، د هرې توبې لپاره. خو که توبه له انساني تعلقاتو سره، مثلا یو چا د بل چا حق خوړلی، چا د بل چا مځکه لاندې کړې ده، چا د بل چا نور تاوانونه کړي، بیا به څه کوي؟ غیبت یې کړی دی،
په هغه پسې تهمت لګولی دی، په هغه پسې څراغ وړی دی. دا زموږ خلک نه یې څراغ چې اخیستی، موږ څراغ چې اخیستی پلانی چیرې ولاړی، د چا کر ولاړی، له چا سره کښېنستی، هلکه بس دا اخیستی دی څراغ. او دغه کوي بد نیت کوي. بد نیت معنا دا اوس دا یو سړی د چا د کور تر مخ ولاړ دی، اوس ما په ذهن کې دا راغله چې دا چې دلته ولاړ دی دا د بد نیت ولاړ دی. دا ګرد موږ چې اخیستی او موږ دا راکوو، دا شیان چې موږ ګرد کوو، نو دا په دغه کې شرط دا دی چې توبه کاږي، نو د هغه حقوق به وررسوي، د هغه حقوق به ګرد وررسوي. حتی چې د غیبت مبارک له دا لیکلي دي چې حلال دی استحلال وکړي. استحلال معنا دا هغه ته به وایي چې ما ته یې وبخښه. ولې وبخښه؟ چې د شرع دا اصول دی، د شرع دا قانون دی چې هر انسان محترم دی. هر انسان، یعنی هر انسان چې دی هغه محترم دی، د هغې عزت به نه خراب دی. اوس زه چې تا ته ګایږم له ده ځه، نو که 5 کسان ناست دي، ما د 5 په مخ کې د کردار خراب کړي، د حیثیت ما خراب کړي، د عزت ما خراب کړي. او که دغه سره تهمت پر وتړم، 100 کسان یې واوري، د 100 کسانو په مخ کې ما د خراب کړي، نو دا هغه وخت سمجي چې انسان دا ومني چې دا محترم دی، انسان محترم. نو ته به ورسېله به زه به معافي وغواړې چې بھائی ما خو تا ستا حیثیت خراب کړی دی، نو ستا حیثیت برته بحالوم. او خلکو په مخ کې به مو ووایه چې وروره ما خطا سوي. ولا یو سړي په باره کې مشهوره ده، وایي ده به دغه ویل، ته به خلکو ته ویل چې خبرې به یې کولې، نو بیا به خلاف واقع خبرې مو وکړي. نو چې وبیا کې بل ورځ چا ورته ویل دي چې توبه وکړه، ډول ټیک دی. توبه چې وکړه بیا به ځینې وویل سو، نو انسان دی اوس په یو وار چې طرف پرېږدي، نو چې ځینې به وویل سو، ده به ویلې ولاڼې وراره ترګای تر سو، ولاڼې وراره ترګای تر سو. خلک به ځان نه پوه کول، بیا به برته ګای بدل کوي، ما دا راویل، ما دا مطلب، ما دا مطلب. نو څه ګای مې کوه، هغه ګای راځو. مطلب حق به ورسوي، حق به د سړي به وررسوي. د چا پیسې د خوړې دي، د چا مځکه د لاندې کړي ده، د چا کور د نیولی دی، دا ګرد حقوق چې دي دا به رسوي. دا په توبه باندې، توبه چې وکاږي معافېږي. هغه چې تا کړي دي د خدای حق چې و هغه معاف سو، پاتې سو د بندګانو حقوق، نو د بندګانو حقوق به بندګانو له وررسوي، هغه به هغه ته وررسوي. په توبه کې دا شرایط دي. زموږ خلک دا درانه کوي، موږ ګرد د سیمه له الفه تر یې چې موږ توبه کوو، خو موږ توبه نه کوو. د اخلاص توبه موږ د الله تعالی په دربار کې تر اوسه پورې نه ده کړې. چې موږ د اخلاص توبه وکړو، بیا الله تعالی قبلوي، الله تعالی قبلوي. د توبې د شرایطو د شرایطو بحث مه کوه، توبې د شرایطو بحث مه کوه. نو اول خدا و چې اثرات ختم سي، دویم دا دی چې زخم لري سي، او دریم دا دی چې هغه په نیکیو بدلی سي. نو بیا د نیکیو الله تعالی وده ته توفیق ورکوي. کله کله دا تراوسي، کله کله چې پښیمانی تر دغه لوړه درجه لري. حافظ ابن تیمیه رحم الله وایي په مجموع الفتاوا کې، وایي له ګناه بعد چې د زړه کم حالت یي، د ګناه له مخه چې دا کم حالت یي، د هغه د ګناه بعد حالت تر هغه بي. مثلا کله کله دا تراوسي چې یو سړی دی په زړه کې یوه مینه نسته، یو رحمت نسته، یو محبت د چا دپاره نسته، یو شی نسته. بله ورځ له ده زه یو څوک یې به چې په لاخ وولئ، یا یې په لرګي وولئ، یا یې په ډبره وویستئ، یا یې چم وکړه، بس پر هغه باندې دا را پښیمانه سو، په خپل ځان جایزه یې واخیسته. خپل ځان جایزه چې واخیسته چې په ما کې خو ډېر لوی عیبونه دي، زه څنګه دونې سخت زړی یم چې دا کار به داد راوکړي، ما څنګه یې کار داد راکړي، له رشته دار سره څنګه داد راوکړي، له شاګرد سره څنګه داد راوکړي، له استاد سره څنګه داد راوکړي، له دوست سره، له همزولي سره، له یاره سره، له ورور سره، له خور سره، دا به څه داد راوکړي. نو هغه چې کیفیت ورپېښ سي له توبې بعد، هغه د توبې له مخکې تر حالت بهتري. حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا د دغه په تفصیل کې بیا پوره بحث کړی دی. دا
ربي اني ظلمت دا د خو تشریح نو دا حافظ ابن تیمیه دا بحث کړی اوږد بحث روان کړی دی چې کله کله له انبیاو زم خطا وکړ شي نو هغه وایي د هغو د وروستو حال د مخکې حال په څو واره د درجې چې دي د هغه بلندي لوړې مرتبې لوړې اوس دا ما څه دغه ذهن کې جوړ کړي وو هغه راځي ولاړ بس د قونې قدر خبرې مې یادې وې یو د عقل څخه لوړ شي دوی هغه حدیث خو دی چې پیدا له مور شي پیدا شي او دا هر کو ظلم کو شی مشکل حرام هغه خو ویم دا دي داسې اوس ته دا راوی لکه سړی چې پلار ته وایي اوس پلار ته وایي زه ورته وایم د پلار او د زوی سره جنګ دی د پلار او د زوی سره جنګ دی نو بل سړی وراسي هغه ته ووایي چې ته پلار ومانه